بریکوټ مضافاتي علاقه ګورکن غاښې املوک دره چې دا هغه د بنیادي سهولتونو نه محرومه ده. نن موږ د هغې په چکر راوتي یو او هلته کې تاسو ته ښیو چې دغه ځای کم انسانان اوسي هغوی بنیادي کم ضرورتونه میسر دي او د کمو نه محرومه دي. د دوی د روډ د نشتوالي د وجې نه بېشماره ستونزې مخامخ دي. دلته څه مشرانو سره خبرې کوو چې آیا دوی لا کار ولې نه دی کړی. دا راته ووایه چې ستاسو دا روډ چې دی دا حل دی، تاسو ته څه سهولتونه نشته، د کومو بنیادي سهولتونو نه محرومه یې؟ جی دا خو داسې کار و چې موږ دې قوم د دې درې غاښې ګورکن دې بانډې والا قوم په خپله کشۍ بیلچه باندې جوړ کړی دی او بیا حکومت پالټای والا راځي وایي دوی د قوم د هغه دور ختم شي، هغه لاړ شي، بله پرې راشي. خو دا دغه چې دی عمران خان دا خو ډېره ښه ښکلې پالټي ده، دې خو کارونه کوي، د دنیا له یې کارونه وکړل. خو موږ ته دا ویلي دي اوس چې د دې اختر نه وروسته یې کوو. خو موږ شک دا راغی چې یاره دا کم اختر دی چې کال نه دی او که کله دی. ستا عمر څونه دی بابا؟ زما عمر خو به زما خیال 80 نه بری. ستا عمر خو په دې هم په دې روډ په دې دشتو کې تېر شو، ستاسو امید شته چې وبه شي؟ جی بس انشاءالله چې دا مشران خو دا خو ډېره ښکلې پالټي ده او دا ډېر مشران دا نران مشران دي، په دنیا کارونه کوي. د هر علاقې کور کور ته بجلی او روډونه او ګاډي ورسېدل او زمونږ دا پسمانده پاتې ده دقسې چې دې ته مونږ ته هېڅ سهولت نشته. دغه بیټري ساتو په هغې ګزاره ده او دا روډ او پیاده لارې دي، که مریض به یا په شا اوس کو دا لار مونږ ده څه ټوټه پوټه په خپلو کشو بیلچو رخ کړې ده، لیکن چې مریض مونږ هسپتال ته رسو نو هغه ښه زیات شوی دونه دا کډې پکې دغه شوي دي یا روډ ران شوی دی دا شته چې حکومت لا لیز په دې غره باندې کړی دا ګټه وړي په دې ډاینو کې. نو زمونږ د کشۍ بیلچې دا روډ یې داسې کندې کندې کړو چې هغه چې سوزکي ته مونږ مریض وخېږو نو هغه د قچر سورلي ده، سړی چوتیا لګی چې هسپتال ته رسوي نو هغه مریض ښه زیات شوي. زمونږ نن دا اندازه ده، نه راته څه د بجلۍ سهولت شته. مننه جی ډېره مهرباني. تاسو بوزو غاښې بانډې ته دې ګاډي ته به خېږو، زموږ سره د دې علاقې مشران هم دي او هغه ځای ته به ځو چې هلته کم کم بنیادي سهولتونه میسر دي او د کمو نه دي محرومه دي. راځئ زموږ جاپان جوړ کړی شوی دا سوزکی چې فورویل ګیر لري، د دې په مدد سره لوګدرې کمه غاښه بانډه چې د هغې ته راورسېدو. حسنه دا راته ووایه چې د دې ګاډي خو تا پوره تباهي وکړه. جی په دویمه ورځ یې کار لګوي چې نوکان ته او بس کار پکې کوو. د تکلیف د وجې ولې چې بیمار شي څه شي نو د هغې د وجې دا ګاډي ساتو. ستا د ګردو سان دی او ګردې خو چې زخمي دي ډاکټر له ځو راخېږي. بالکل جی دې ځای ته ډېر زیات په تکلیف راورسېدو او د دې کوششونو شاته دلته زموږ یو ملګری محمد رحمان چې په سعودي عرب کې همیشته ژوند کوي. دا راته ووایه چې څومره تا ته تکلیف وي چې تو سعودي عرب هغه ښکلاګانې یې د هغې ترقي نه بیا د املوکدره غاښې بانډه یې. بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل باچا لاول خو شکریه ادا کوو د الله رب العالمین او ستاسو یې پوره ټیم چې تاسو الله رب العالمین دې علاقې ته دې زموږ دې ځای ته راغلی، زموږ د دې غریبانانو او د دې تاسو تپوس وکړو، د دې اواز یې اوچت کړو او زموږ په تعاون او زموږ په درد باندې تاسو راغلی. او په دې کې خو مختلف حکومتونه په دې کې راغلي دي او په دې لارو کې او په دې لار کې ډېر خو لکه چا پکې سټک نه دی کړی او مخکې وخت کې لږ ټیکارونه په دې کې شوي خو اوس والله عالم زه خو په دې په ثابت صوبه سرحد کې وګرځېدم په دې ثابت ځایونو کې کارونه ماشاءالله ښه شوي دي. خو زموږ دا علاقه چې نن دا ډېره پسمانده علاقه ده وروسته 2 مخکې یا 6 کاله مخکې راغلي وو، د هغې نه بعد ما دلته څه ترقي یا څه کار ونه لیدو. دغه خلک چې راغلل ستاسو سره د لوزونو پورې محدود و که نه کار یې دله ونه کړو؟ یاره جي په هغه وخت کې هغه کسان چې راغلي په هغه وخت کې اته چې په کوم ټیم کې راغلی د هغه کې هغه کارونه کړي د هغې نه په دې وخت بیا چا نه دي کړي. جی نور محمد را سره موجود دی. نور محمد ته د دې ځای لکه الیکشن هم ګټلی ممبر پاتې، ولې پسمانده ده دا علاقه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو د ټول ناول د سهیل باچا ردر ملګرو د میډیا ډېره شکریه ادا کوم چې زموږ دې علاقې ته راغلل. دا ډېره پسمانده علاقه ده او په دې علاقه باندې لکه دا د املوکدرې نه شاته تقریبا 15 کیلومتره کې دا پرته ده، دې ته ګورکن غاښې ویلی شي. او په دې باندې مخکې چې کومې پارټۍ راغلي ډېرې پارټۍ راغلي دي خو لکه چا پې کار نه دی کړی. مونږ د
روډ خو موږ په خپلو لاسو په عوام په مدد سره لکه په کشۍ بیلچه باندې راخ کړی دی او نه دې ته بجلي شته. دا ډېر زیات کورونه دي دلته تقریبا 1150 ووټ دی او ډېرې پارټۍ راشي لکه دلته کې زموږ سره وعدې وکړي او د هغې نه پس چې هغه لاړ شي چې بس بیا په مخه یې خلک بیا واپس دې طرف ته په شا نه ګوري. نو موږ د دې موجوده حکومت نه غوښتنه کوو او ستاسو په وساطت سره چېرې دې طرف ته کار وشي. بجلي نشته دلته کې، هسپتال نشته، صحت سهولیت نشته، سکولونه نشته او روډ خو دغسې حال دی لکه موږ اکثر مریض چې د دې ځای نه والو بریکوټ ته یې رسو نو لکه مطلب دی چې هغه د هغې نه زیات خراب شوي وي. محمد دا راته هم ووایه چې دلته کې کومه فاصله ده نو تاسو چې کوم مریض وړئ نو آیا د دې موږ چې نن رالو زموږ د دې ګردو دا حل دی دونه نو بیا په څه حالت کې هسپتال ته ورځو؟ یاره زیات ګر لکه مریضان دلته کې چې هغه په یو مرض باندې بیماري چې هلته یې موږ رسو په هغه کې بیا نور مرضونه راوتي. موږ په خپله په دې لارو باندې چې زه په ګاډو کې نو تاسو که خیال کړئ موږ پکې ولاړو. دا ولاړ د څه وجې و چې لکه چې کینو نو موږ هلته کې ټول وړقېږو لکه کلمې او دغه کېږي که نه دړ کوي. ډېر زیات افسوسناک او په جدید دور کې د ګورکن غاښې باندې دا حل د خلک چې دی دوی یو قومي شناختي کارډ لري او بیا د دې ملک د ښېګړې دپاره په بهر دنیا کې مزدوریانې کوي او هغه پیسې چې د هغه خپل ملک ته را ټرانسفر کوي خو موجوده حکومت دلته په کارونو کې مکمل ناکامه په نظر راځي. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا، املوک دره غاښې بانډه، بریکوټ سوات.